السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو ټول خو زده کوونکو ته د لسم ټولګي د بیولوژي اړوند دویم لیکچر ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ او د صحت په کالیو کې به وئ. درنو زده کوونکو، نن د موږ تاسې دوهم لیکچر هغه د میتابولیزم باره کې دی، که څه هم نوی فصل دی. موږ تاسې به په نننی لیکچر کې میتابولیزم وپېژنو، د هغې په اهمیت او ارزښت باندې به پوه شو. وروسته به د میتابولیزم مختلفې برخې دي چې مختلفو لیکچرونو کې به انشاءالله تاسو راسره پوه شئ. نو مخکې له دې چې زه لیکل شروع کوم، خپلې کتابچې مو خلاصې کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی باید موږ تاسو میتابولیزم وپېژنو چې میتابولیزم کومه کلمه ده او څه معنا لري، څه شي ته ویل کېږي. میتابولیزم یوه یوناني کلمه ده چې میتا په معنا د بدلون او تغییر او بولیزم په معنا د تعامل دی. میتابولیزم یوه یوناني کلمه ده چې میتا په معنا د بدلون یا تغییر او بولیزم په معنا د تعامل دی. څه معنا په یوه تعامل کې له بدلون او تغییر څخه عبارت دی. وروسته یې مکمل تعریف کوو، خو صرف دا موږ تاسو د میتابولیزم له کلمې سره باید اشنا شو چې میتابولیزم کومه کلمه ده. یوه یوناني کلمه ده. میتابولیزم یوه یوناني کلمه ده چې میتا په معنا د بدلون. میتا څه معنا؟ میتا معنا بدلون او بولیزم په معنا د میتا په معنا د بدلون یا تغییر او بولیزم په معنا د تعامل دی. میتابولیزم یوه یوناني کلمه ده چې میتا په معنا د بدلون او تغییر او بولیزم په معنا د تعامل دی. یعنې په یوه ژوندۍ حجره کې ټول کیمیاوي بدلونونه چې د ودې، ترمیم، تکثر، د انرژۍ د تولید یا هم د انرژۍ د مصرف لامل ګرځي، څه بلل کېږي؟ میتابولیزم بلل کېږي. که موږ تاسې مکمل تعریف وکړو، میتابولیزم یوه یوناني کلمه ده چې میتا په معنا د بدلون یا تغییر او بولیزم په معنا د تعامل دی. څه معنا؟ میتابولیزم په یوه ژوندۍ حجره کې ټول کیمیاوي بدلونونه چې د ودې، ترمیم، تکثر، د انرژۍ د مصرف یا د انرژۍ د تولید لامل ګرځي د میتابولیزم څخه عبارت دی. مفید یې ګڼم چې تعریف یې ولیکم. په یوه حجره کې ټول کیمیاوي بدلونونه چې د ودې، ترمیم یا د جوړېدو، تکثر، د انرژۍ د تولید او یا هم د انرژۍ د مصرف لامل وګرځي. څه بلل کېږي؟ میتابولیزم بلل کېږي. هیله ده چې پوه شوي به وئ. دا موږ تاسو د میتابولیزم تعریف وکړو. اوس راځو حجره، که څه هم په تېرو صنفونو کې تاسو لوستلې ده. حجره د شکل او جوړښت له مخې مختلفې دي، خو د کیمیاوي ترکیب یعنې په هغوی کې کوم مواد شامل دي بیا د هغو موادو له مخې یو ډول دي. مثلا حجره په داخل کې عضوي او غیر عضوي مرکبات شته دي، یعنې یوه حجره د عضوي او غیر عضوي مرکباتو لرونکې ده. یوه حجره د عضوي او غیر عضوي مرکباتو لرونکې ده چې موږ او تاسو باید د هغې عضوي او غیر عضوي مرکبات وپېژنو چې په یوه حجره کې عضوي مرکبات کوم دي او په یوه حجره کې غیر عضوي مرکبات کوم دي. لومړی راځم د حجرې غیر عضوي مرکبات چې موږ او تاسو انشاءالله په راتلونکي درسونو یا لیکچرونو کې په تفصیل سره هم ګورو، خو صرف موږ او تاسو د هغې نمونې رااخلو. غیر عضوي مرکبات البته د حجرې په حجره کې چې کوم غیر عضوي مرکبات شامل دي هغه څه شي دي؟ یو اوبه دي چې مهم حیاتي رول لري، او دوهم هغه مینرالونه دي چې دا هم د انسان د وجود مختلفو ساختمانونو په جوړښت کې اساسي رول لري. دویم د حجرې غیر عضوي مرکبات دي. وبخیر، دا خو د حجرې غیر عضوي مرکبات شول. دویم د حجرې عضوي مرکبات دي. مثلا شحم دا خپله د حجرې عضوي مرکبات دي. قند یا کاربوهایډریټس، قندونه یا موږ تاسو وبخیر انګلیش کې ورته کاربوهایډریټس ویلی کېږي، دا هم چې دي عضوي مرکبات دي. یا هم موږ تاسې انزایمونه ښیو، دا هم د حجرې چې دي
عضوي مرکبات دي، یا هستوي اسیدونه دا هم په خپله چې دي عضوي مرکبات دي. هستوي اسید یا هستوي تیزابونه هم څه شی دي؟ دا د حجرې عضوي مرکبات دي. بل د هغې څخه وروسته د میتابولیزم برخه موږ تاسو ولولو چې میتابولیزم په حقیقت کې دوه برخې لري، یوه د انرژۍ د تولید برخه او بله د انرژۍ د مصرف برخه. میتابولیزم څو برخې لري؟ دوه برخې لري. یو یې تعاملات دي، په دې هیله سره ګډوډ میکس نه شي. یو یې برخې دي چې هغه د انرژۍ د تولید برخه ده، دویم هغه د انرژۍ د مصرف برخه ده. بل د میتابولیزم تعاملات دي. په حقیقت کې میتابولیزم دوه ډوله تعاملات ترسره کوي. د میتابولیزم برخه موږ تاسو ولوستلې چې هغه د انرژۍ د تولید برخه او بله د انرژۍ د مصرف برخه. بل د میتابولیزم تعاملات دي چې دا هم په دوه ګروپونو سره ویشل شوي دي، چې یوه ته موږ تاسو انابولیزم وایو، یعنې تعمیري یا جوړونکي تعاملونه. دویم ته موږ تاسو کیټابولیزم وایو، تخریبي یا تجزیوي تعاملونه. انابولیزم دوه ډوله تعاملات په میتابولیزم کې دوه ډوله تعاملات ترسره کېږي. یو انابولیزم یعنې جوړوي چې هغې کې مواد څه ډول کېږي جوړېږي، او بل کیټابولیزم چې په هغې کې مختلف مواد څه ډول کېږي تجزیه کېږي یا تخریبي کېږي. چې یو ته تعمیري تعاملات ویل کېږي او بل ته تجزیوي یا تخریبي تعاملات ویل کېږي. په دې هیله چې په دغې میتابولیزم تعاملاتو باندې به هم پوه شوي وئ. د دې لپاره چې تاسو ستړي شوي نه وئ نو خپل درس ته په همدغه ځای باندې ختمه ورکوم. د دې لپاره چې بیا به ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. تر هغې ډوله